أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چونکہ د سکون تعلق ماوی د مادیات او د جسم سره ده، نو دا اصطلاح غلطه ده چې خلک سکون قلب لفظ وایي. اسه که په ساده ژبه کې خبره وکړو نو سکون قلب معنا ده چې قلب ساکن شو، خو سړی مړ شو. نو دا لفظ ولې خلک وایي سکون قلب په خپل غلط شي، دا هم مرګ دی. ځکه تا ته ما وی د سکون تعلق د قلب سره په قران کې نشته او عملا نو سره په کار هم نه دی. ځکه د زړه سکون خو شو چې حرکت نه، زړه خو حرکت ژوند دی. جتا ساکن خو خبره خرابه. البته سکینه یو لفظ راځي، هو الذي انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. د سکینه او د سکون په منځ کې بیا فرق دی. ځکه د سکینه سره لفظ د انزل راغی، د برنه چې کوم شی نازل شي روحاني. هو الذي انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. نو دا سکون هم نه دی او اطمینان هم نه دی، دا بل یو شی دی. د دې لپاره د پویدو لپاره لګونه تیز ذهن پکار دی. اصل صورتحال سو صورتحال دا و چې په بیعت الرضوان کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم معاهده کړې و دي، په عمره لته او هغه د عمره نه منع کول، او چې معاهده وشو بیا عمره ونشوه، نو یو بیقراری خو وکنه. د دغه بیقراره علاج الله تعالی راوړلو او هغه ته الله تعالی سکینه ویله. دا سکون نو ځکه دا بیقراری دا جسمانی نه و، دا روحانی و. نو دې سره لفظ سکون هم مناسب نو او دا اطمینان هم نو، ځکه چې اطمینان خو په دې کې چې د دې څه غوښتل هغه د خدای لپاره غوښتل، د الله د رضا لپاره غوښتل. نو اطمینان خو په هغه شي کې او دا شی د هغې نه منې کېدلو. لکه دی په دې خپاو چې مونږ عمره ولې ونه کړه، دی په دې خپاو چې مونږ حرم ته ولې لاړو. نو د دې خپګان نه سکون خو ښه نه و که نه. سکون خو دا ونه ځکه چې دا بې اطمیناني قلبي وه، او د دې اطمینان د دې بې اطمینانه علاج اطمینان هم نه و. ځکه چې اطمینان وی خو به چې ښه وشو چې لاړو، نو بیا راتلو سله دا پرې منځ کې یو بل شی و. خو دې د پوهېدو لپاره بیا وایم چې لږ ور ډېر تیز ذهن پکار دی. د دغه یو شعر لیکلی دی، هغه خو لوپر و، دا غالب نه غالب خو لوپر سړی، خو لوپر سړی هم کله کله صحیح خبرې کوي. یو شعر ډېر مزیدار ویلی، ما ته پته ولګېده چې دا د غالب شعر دی. زه ورته حیران، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میں نو حالانکه سړی ته چې ګوري نو تاسو شعر هغه نشي ویلی، خو نو یو بل شعر هغه ویلی دی، هغه په دې خبرې دپاره سړی د پوهېدو دپاره استعمالولی شي. وہی چې عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی درد بے دوا پایا. درد کی دوا پائی درد بے دوا پایا. نو څه مطلب شو؟ درد لرې شو که لرې نه شو؟ وایي لرې هم شو او لرې نه هم شو. نو دلته م وایي اطمینان رانغی او رانغی، دغې ته سکینه وایي، دغې ته سکینه وایي. درد کی دوا پائی درد بے دوا پایا. د درد علاج خو مې بیا موند، خو د درد هغه علاج داسې درد دی چې د هغې دوایي نشته. نو داسې یو پرې منځ کې یو بل لفظ و، هلته دا مناسب و. نو سکینه لفظ په قرآن کې په بل ځای کې هم راغلی دی. فانزل السکینة علیهم، هم په دې سورة فتح کې دی، فانزل السکینة علیهم. هلته هم دا حدیث کې هم یو لفظ راغلی دی، فی سکینة من ربکم، فی سکینة من ربکم، فی سکینة من ربکم. نو هلته هم سکینه د نزول نه ده که نه، من ربکم که نه، د بره نه راغلی. دا سکون نه دی چې کوم مادي دی. داسې په حدیث کې هم راغلی دی د سکینې لفظ، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده.
داسې په یو بل حدیث کې مشته غالبا هغه د براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ روایت دی. یو سړي قرآن مجید لوستو او دا اس تړلی او په دانګوچ کې والی او صحابه راغله یو وریځ راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هغه ته فرمایي اقرأ فلان هي قرآن وایا فإنها السكينة نزلت للقرآن. د بخاري روایت دا هغه سکینه ده چې د قرآن د پاره نازله شوې ده. مطلب سکینه ملائکه دي. نو دا حواله مې دې لپاره ته پیښ کړه. سکینه د بار نه راځي، سکون هغه نه دی. سکون مادي دی، سکینه د بار نه راځي. دینه بعد موږ راځو دې خبرې لا چې اطمینان ستو اطمینان قلب د اطمینان تعلق د قلب سره دی. اطمئن المطمئن من الارض جوور زمکه ته وای نشیبی زمکه کوم ځای ته چې اوبه رواني ټول زیبر نو هغه ځای ته به ټول نخکته کوم زمکه او اوبه سبب د حیات دی. وجعلنا من الماء كل شيء حي. اوبه سبب د حیات. مطمئن من الارض کته زمکه په دې پښتو کې یو متل دی وایي چې د کټ نه پریوزي خو زمکه ته پریوزي د زمکه نه چاته نه پریوزي. مطلب یې چې لاندې ځای دی نو هغه د سړي د اطمینان پس هغې نه به پوه شي دې نه خو بل چاته نه پریوزم د بر نه خو کته را پریوتم کټ ته را کټ نه به چاته پریوزم زمکې ته نو زمکې نه چاته نه پریوزم. نو دا اخرنی د اطمینان ځای دا نو مطمئن معنا دا مطمئن مستقر. یو قرار شو یو استقرار، یو قرار شو یو استقرار شو. نو موږ به دا وایو چې سکون قرار دی او اطمینان استقرار دی. استقرار دی ته وایي چې بالکل په قلاره شي چې پوه شي چې ما ته منزل میلاو شو بس زه ځای ته ورسېدم. نو دا اطمینان دا د الله تعالی په یاد میلاویږي. د زړه د اطمینان د الله تعالی په یاد میلاویږي. الا بذکر الله تطمئن القلوب. دا اخرنی اطمینان زړه ته په څه میلاویږي دا بل څه نه میلاویږي. که دا اخرنی اطمینان د الله تعالی په یاد نه میلاویږي او په ذکر نه میلاویږي نو چې چاته د اسباب د سکون ډیر زیات فراهم دي او ټول ملکونه کم ملکونه چې ډیر زیات مالدار دي ولته د عیش او عشرت ډیر مزید هغه خلکو به خودکشیانه نه کولای. خودکشیانه زیات هغه خلک دي چې کوم خلکو ته اسباب د ژوند ډیر زیات فراهم دي. ا دې مطلب دا دی چې التعریف ویږي چې یو تند شته دا تند خپل ځان ښکارا کوي. دا تند سړي ته بار بار خپل ځان ښکارا کوي چې ګوره څه شی تا سره نشته. دا چې وایي کنه انسان کویا ہے انسان د څه دی لکه چې دله سورکی. نو دا ولې ته سورکی ځکه دا یو شی طلب کوي او هغه شی ته د پته د څه شی دی. هغه شی د الله ذکر دی، د الله تعالی یاد دی، هغه قرآن دی، هغه اسلام دی، هغه د الله تعالی وحی ده، الله تعالی له طرف نه وحی ده. دینه بعد سړی بیا بل شي ته نه ګوري. دا وحی سړی ته ملاوي بس سړی بیا مالدار شو بس بیا مطمئن بیا پوه بیا بل شي ته بیا په دې معنی چې نه پوهه نو به کله سوشلیزم ته ګوري، کله به کمیونیزم ته ګوري، کله به سیکولریزم ته ګوري، کله به بلزم ته ګوري. دا به ځکه ګوري د یو ځای نه بل ځای نه به د اغلام لا او د چړ مړ ګدا به ځکه کوي چې هغه ته پته چې ما سره څه نشته. کله چې ته دا اطمینان د زړه ملاو شو دی بیا د سوشلیزم نه بیا خیرات نه غواړي، دی به سیکولریزم نه خیرات نه غواړي، دی مطمئن دی. دا بې اطمینانه خلک ته د هغوی نه خیرات نه غواړي. تاسو به حیران شئ دا حرم د ځمکې چې دی حرم الله دې موږ بار بار بوځي. دا حرم چې دی د دې مکې په دې ځمکه کې د ټولو نه جوور ځای دغه د حرم دا دی. تاسو ته به خیال سیلاب راشي په دې حرم کې دننه اوبه ودرېږي. مخکې پکې سیلاب راغلی او خلک ماته یاد دي مطالب علمانو په هغه وخت کې خلکو پکې لامبوګانې والې داشت. نو دا ځمکه مطمئن دا مطمئن مې اصل د سړي زړه خو دا غواړي چې دا حرم دی په یو چته غونډۍ وی د ډېر نه ښکارېدی خو په هغې کې به د اطمینان دا لفظ نه و بیا د اطمینان او حرم ته چې ګورې سړي زړه مطمئن کېږي. حرم ته په کتو باندې هلته په اوسېدو هلته په ناسته هلته په تلو په منځونو خلک بیا د عمرې نه راشي ته تپوس کوي څنګه چلو بچي راته یادېده بچي نه وایي ځان راته نه هېڅ هم راته نه وایي په دغه حرم ته مې کتل او زړه مې مطمئن سره پس پوهېدم نه چې لا نور هم زما څه شته بلکل سړی دا اوس نه بېغمه شي داسې ورته ګوري دا اطمینان دی. نو د اطمینان هغه لفظ پکې دی باندې هم دی چې هغه په مطمئن من الارض کې دی. د دې سره د اطمینان د دې لفظ یو مفهوم شامل دی. نو دا مستقل اطمینان شو. کوم
شیزونه چې د سکون ذریعہ ده په هغې کې په انسان کې تکبر را پیدا کیږي. مال د سکون ذریعہ ده نو د مال په وجه په انسان کې تکبر او غرور پیدا کیږي. ډېر اولاد د سکون ذریعہ ده. سړی وایي زما بچي ډېر دي، زما ډله ډېره ده، چې دا سوچونه څومره ډېرېږي په انسان کې لوی را پیدا کیږي. شیطان د اور نه پیدا دی، اور بره زور کوي، بره زور. انسان د خټې نه پیدا دی، خټه ښکته زور کوي. خټه کې اوبه شاملې دي، خاوره هم ده، اوبه هم پکې شاملې دي. انسان سره تواضع ښایېږي. اطمینان قلب چې چاته ملاو شي هغه کې به تواضع وي. چا چې اطمینان قلب نه ملاو او صرف سکون ته اطمینان وي هغه کې به تکبر او غرور او نشه وي. اطمینان یو مستقل امر دی او دا مستقل امر بیا په سړي کې یو استغنا را پیدا کوي. خو د استغنا او د تکبر او د غرور په منځ کې یو فرق دی. یو استغنا ده او یو تکبر او غرور دی. کم خلک چې د استغنا او د تکبر فرق نه پیژني هغه مستغنی ته متکبر وي. کم سړی چې مستغنی دی زما چاته حاجت نشته، چاته محتاج نه یم، که جنب خالی دی خو بس یو خدای ته ځان محتاج یم، چاته نه وي، چا سره مې کار نشته. د دې په نتیجه کې ته ما غلام کولی نه شي چې زما په جیب کې پیسه نشته. نو بل ورته وایي دا متکبره دی. هغه دا تکبر نه دی، دا استغنا ده. د استغنا او د تکبر په منځ کې یو غمیز غوندې فرق دی، یو باریک غوندې فرق دی. لکه د تواضع او د چاپلوسۍ او د تواضع او د بیکارتوب په منځ کې یو فرق دی. پوهېږئ په خبره باندې؟ بې اطمیناني سړي ته ولې راځي؟ یاره دې نه مخکې به دا ووایو چې د سکون او د اطمینان یو بل فرق کوو. یو بل فرق د سکون او د اطمینان کوو. هغه دا ده چې کومه خوشحالي چې مادي ده نو دا سکون دی. کومه خوشحالي چې روحاني ده نو دا اطمینان دی. د دې مثال څه شو؟ یو انګریز ته ما د دې خبرې تذکره کړې وه. وایي دا ته څه خبرې کوې؟ ما ورته ویل چې زه تا په یو ساده خبره، تا یو خوشحالي ده خو تا ته نه ده میلاو، ما ته میلاو ده. وایي څه شی؟ هغه دا خیال و چې موږ ته میلاو ده، ځکه ته زموږ وطن ته راغلی دلته. نو ما ورته ویل چې دا راته ووایه چې په دې دوو خوشحالو کې څه فرق شته که نشته؟ د اتوار په شپه باندې ته شرابونه څکې، ګډېږي، چې څه دې خوښه یې هغه کې پیسې وړاوې او چې څه دې زړه غواړي هغه وکړې. ما ورته د دې په نتیجه کې تا ته یو خوشحالي میلاوېږي. وایي ما زه دا تجربه وکړه، دا خوشحالي مې ځان سره سنبال کړې ده. یو بله خوشحالي ده، دلته ډېره زیاته یخني ده، وږي خلک هم شته، بغیر شلټر، بغیر د سایې او بغیر د آبادۍ نه هم خلک شپې کوي په ډېره سخته یخنۍ کې. یو سړی چې هغه وږی دی، تږی دی، یخني ولګېږي او باران ورېږي یا واورې ورېږي، لاړ شه او هغه وږی تږی موړ کا او بیا هغه ته اور بل کا، هغه له توده بلستون او بستره ورکه، هغه له یو شلټر ورکه، یو سایه او سوری وله ورکه، د هغې لاندې هغه کېنوه او هغه سره خوږې خوږې خبرې وکړه او د هغه پر مخ باندې چې خندا راشي، خوشحالي راشي یا خوشحاله شي نو هغه ته یو سرور میلاو شي. بیا د دې په نتیجه کې تا ته کوم سرور میلاو شو، تا ته کوم خوشحالي میلاو شو، دا دواړه کمپیر کړه، دا دواړه د یو بل سره په مقابله کې را پیش کړه. بیا ما ته ووایه چې دا خوشحالي ډېره مزېداره وه او دې خوشحالۍ باندې ته ډېر زیات خوشحاله وې که پایه خوشحالۍ ډېره خوشحاله وې؟ زیاته خوشحالي کومه یوه ده؟ زیات د اطمینان ذریعه کومه یوه ده؟ ما ته ویل زه بغیر د دې نه ویم چې دا دویمه چې دوی ویله دا ده. ما اسلام دغه وایي او تاسو دا بله وایئ. فرق دا ده. د یورپ او د اسلام دا فرق، د مغربي تهذیب او د اسلام دا فرق دی. اسلام ته دغه خوشحالۍ له بوځي چې د بل په خدمت کې، د بل په راوچتولو کې، د بل د ځان سره په خوشحالۍ شریکولو کې چې کومه خوشحالي میلاوېږي دې ته اسلام دا خوشحالي یادوي. اسلام وایي تا ته به اصلي خوشحالي هغه میلاوېږي چې د بل د ځان سره په خوشحالۍ کې شریک کا. یوازې ته مه اوچتېږه، هغه چې پرېوتی دی دا راوچت کړه ځان سره. ته وایې نه دا چې ولاړ دی د سره مقابله وکړه، ښکته پرېباسه چې ته خوشحاله شي. ستا د خوشحالۍ دا مطلب دی، د اسلام د خوشحالۍ دا مطلب دی. اسلام دا خوشحالي غواړي. دغه خوشحالي دا مستقله ده، دا روحاني ده، دې کې خیر دی، دې کې ښېګړه ده، دا د انسانیت خوشحالي ده. دا ته چې کومه خوشحالي وي دې کې مقابله ده، دې کې خودغرضي ده، دې کې جدل دی. جدل د کارل مارکس چې هغه کلیش دی، د کلیش هغه فلسفه ده، د جدل هغې ته د جدل فلسفه وایي.
او وی چې کوم اصلح للبقاء survival of the fittest دا غي اصطلاح د survival of the fittest چې په دوو مقابل سيزونو کې په survival او بقا به هغه شي ته ملاويږي چې کوم د ټولو ډیر زیات صالح دی د بقا لپاره. نو دا خو د جدل فلسفه ده، دا خو د جنگ فلسفه ده. مطلب دا ته همیشه غواړي چې دوه قوتونه دي په جنگ او چې په دې جنگ کې کوم یو وګټل بس هغه د باقي او د بل د مرشي، بیا به یو بل قوت را پیښ یا بل سره په جنگ شي کېدې شي هغه وګټي او بیا د خطر کته پریوزي. دا د جدل فلسفه اسلام نه غواړي. اسلام چې جنگ او جهاد وای کنه نو هغه د دوه خبرو په بنیاد باندې وای. یو دا ناگزیر ضرورت دی او ناگزیر ضرورت په دې وجه دی چې اسلام جنگ او جهاد د ازادۍ لپاره وای، د ازادۍ د حصول او د ازادۍ د بقا لپاره جهاد وای. د اسلام د جهاد په فلسفه د څومره غور وکړي دا ما د دوه لفظونو د یاد ساته د خلاصه ده بالکل. دا ما په ډېر غور او فکر دا نتیجه راایستله چې اسلام چې جنگ او جهاد وای نو یو اسلام جنگ د دې لپاره وای چې دا ناگزیری ځکه د جنگ حل په مینتونو یو سړي ټوپک راغسته ته د جی کنه نه دی وجني دا غره ټوپک علاج دار چې دا غره ټوپک راخته کا دا غلا څومره چې ټوپک دیوالي. دویمه خبره ده چې اسلام جهاد د دې لپاره وای چې ازادي غواړي. اسلام د انسان لپاره ازادي غواړي که جهاد نه نبی انسان ته ازادي نه ملاويږي، بیا انسان د انسان غلام کیږي، انسان د ماده غلام کیږي، د شیطان غلام کیږي، د نفس غلام کیږي. نو اسلام د ازادۍ لپاره د انسان د ازادۍ لپاره چې د الله بندګۍ لپاره ازادي د دې لپاره جهاد مني. او دویم بیا چې د جهاد د ازادي وته ملاو شي نو بیا د ملاو شوی ازادۍ تحفظ د خو نعمت ده، دا خو نعمت ده، د نعمت تحفظ پکار دی. د دې تحفظ لپاره بیا جهاد کوي اسلام. نو اسلام د جدل دین نه دی، د جدل مذهب نه دی، د کلیش مذهب نه دی. نور خلک ور سره کلیش کوي، نور خلک ور سره جدل کوي، نور خلک ور سره جنگ کوي. نو دا د جدل فلسفه چې کومه ده دا بنیادی طور په دې وجه خطا ده. نو اسلام د اطمینان، اسلام خوشحالي د نور سره په شرکت کې غواړي چې په دې خوشاله کې تاسو سره نور خلک. اسلام وي پیسې د سره له زکات ورکړه، پیسې د سره له خیرات ورکړه، اطعام الطعام وکړه، خلق له ډوډۍ ورکړه، وګي مول کا فلقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه غلامان نجات کا او اطعام في يوم ذي مسغبه. ډوډۍ ورکړه د لوګي په ورځ باندې، یتیمن ذا مقربه یتیمان له ورکړه چې خپلوانی، او مسکینن ذا مطربه که استخبار نه نه مسکین دی په خاورو کې بلانه نه سره په خوشحالي کې شریک کا. اسلام خوشحالي په دې کې وای چې تاسو سره چې کوم خوشحالي ده په دې خوشحالي کې نور خلک شریک کا. د اسلام په مقابل کې چې کوم تهذیبونه دی هغه خوشحالي دي ته وای چې نه د نور نام د لاسونو عمر وړه، د نور سټ تاو کا، نور له دکا ورکا چې دا غي د حصے خوشحالي مشته په حصہ کې راشي. بل دا فرق دی، هغه سکون یادای ته د اطمینان لپاره دا د دوړو فرق دی. د لپاره د دومره فلسفي مونږ ویلي. بی اطمینانی ولې راځي په انسان کې؟ انسان بی اطمینان ولې دی؟ اطمینان راغی نو سکون به خپل راځي. کله سکون را نه شي هغه اطمینان د دې نه ډېر غټ شي. هغه کوم خلک چې د سکون او د اطمینان فرق نه پیژني نو هغه به وي سکون او سکون خو شریعت د دوی کنه، شریعت د دا وای نه ته چې سکون شریعت نه، شریعت سکون هم مني. لکه نبی رسول الله فرمایي دا کوم صحابي چې عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ غالبا چې شپې په ټول شپه تهجد او نفلونه کول او د ورځې ټول ورځ روزي نیول، نبی رسول الله وته نه داسې مکو یو دکېګه پاسا کله کوجا کوا کله روزا کوا. ان لنفسك عليك حقا، د دې وجود پتا حق دی، ولعينك عليك حقا، د دې سترګو د باندې حق دی، ولزورك عليك حقا چې تا ملاقات ته راځي دا غم پتا حق دی، ولزيفك عليك حقا د میلمن پتا باندې حق دی. نفعات كل ذي حق حقه، هر حقدار ته حق ورکړه. د سترګو د کېده غواړي، د دماغ آرام غواړي، د وجود آرام غواړي. دل د آرام ورکول دا پتا باندې حق دی، د آرام ورکول خپل نفس حق ادا کوه. دا سکون خو د شریعت وای. په کوم شیزونه ته سکون ملاويږي؟ وعده ته وي وکا، بشیر ته وي پیدا کا، حلال مال ته وي وګټه، خپل مخره بلم ورکا. نو ته کوم شي سکون غواړي چې هغه ته شریعت نه درکړي؟
خو د دې هر څه باوجود درته وایي دې کې یوازې دا شیونه نه دي، دې نه اخوا یو بل شی دی هغه حاصلوه، هغه حاصل کړه چې هغې ته اطمینان وي. دا هغه بنیادي خبره. بې اطمیناني سړي ته ولې راځي؟ ځکه چې دی سکون ته اطمینان وي، دی په سکون صبر شوی دی. دی وایي بس زما دا پوره دی، ما ته بل شي حاجت نشته. واضح چې ځینې خلکو ته مونږ وویل قرآن مجید دی ویلی هغې ترجمه مې کړې ده، نور نه بس یو ځل مې کړې ده که نه دا پوره ده که نه. صدق الله تعالی. یا د خدای باد ساده بنده د خدای تعالی دومره په دې نه پوهېږي، یو ځل ترجمه وکړه بس تا پوره شوې، هر څه دې زده کړه. مونږ څو ځله وکړه، په خپله مو وکړه، نورو ته مو بیا هم چې کتاب هم نه یې کتلی نو زړه هم نه کېږي چې چاته خبره وکړو. او دی وایي ما یې زده کړه. دا نه پوهېږي، دا نه پوهېږي. اطمینان چې کوم مطلوب دی اول خو د دې طلب په ذهن کې پیدا کول پکار، او د دې طلب په نتیجه کې دا طلب کله پیدا کېږي چې کله سړي ته دا پته چې دا سکون چې دی دا سټپ دی، دا پړوی ده، دا چت نه دی، دا پړوی ده، په دې باندې به ته براخېږي، راختلی ته نه، دا خو د لارې هغه پړوی دی، د لارې هغه منزلونه دي، لارې پړاو ریلګاډی کراچۍ ته روان دی او د لاهور په سټیشن باندې یو ګنټه ودرېده نو ته وایې چې دلته کوزېږو ته کراچۍ ته روان دی، او کراچۍ نه ده. تا ته پکار دی خپل منزل معلوم وي. اوس د انسانیت بې اطمینانه ولې دی؟ انسانیت ځکه بې اطمینانه دی چې د ته پته نشته چې اطمینان په کوم شي کې دی. زړه اطمینان غواړي خو ته دا منزل معلوم نه دی، نو دی د هغې اطمینان بدل په سکون کې ګوري. دی د مرض غلط تشخیص کړی دی، د بیماري هم نه دی زده کړی او د بیمارۍ علاج هم نه دی زده کړی. د انسان ته صرف جسمانی وجود ویلی دی. مصیبت خدا دی چې نن دنیا کې تاسو ګورئ د انسان ته صرف د زناور او د سوشل انیمل په حیث باندې خلک ګوري، د حیوان په نظر ورته ګوري. تاسو د فارماسوټیکل کمپنیونو تپوس وکړئ چې د دوایانې جوړې کړي اولې تجربه په چا کوي؟ په منګکانو یې کوي، په زناورو یې کوي. نو انسان منګک دی، انسان زناور دی چې ته په زناورو ته د دپاره کومه دوایي دی دا تجربه په منګکانو په زناورو کې. خبره دا نه ده، خبره دی خو به وایي چې زه چونکې په انسان تجربه وکړم انسان به رانه خراب کړي، خو زه ته دا بله پهلو وایم، زه ته انسان او څاروی یو ګڼې. غلطي دې دا ده، ستا تصور ذهن دی غلط دی بنیادي طور چې ته انسان ته صرف مادي جسم دی. انسان صرف ماده نه ده، انسان کې دننه روح دی، انسان کې دننه قلب دی، انسان کې دننه نفس دی. دا څیزونه ته نه پېژنې، ته به هله انسان نه پېژنې چې دا ټول هر څه ته وپېژنې. کار یې دی غالبا چې هغه وایي چې مین دی انون، انسان د اوسه پورې معلوم نه. انسان معلوم نه دی معنا دا نه چې خولیا او سل او ډینۍ نه ده معلومه. انسان نامعلوم دی معنا دا نه چې د اوسه پورې تا د روح او د حیات فرق نه دی کړی، تا د اوسه پورې د روح او د قلب فرق نه دی کړی، تا نفس جدا او قلب جدا نه دی پېژندلی، تا دا نه دی پېژندلی چې سکون جدا شی دی او قلب روحانیت او اطمینان جدا شی دی. ته څو پورې دا نه پېژنې، ته انسان نه پېژنې. انسان تا دپاره به د آخره پورې نامعلومي. که ته په تمامه دنیا کې د ذره ذره دومره غټه کړي که نه د هغه عمره غټه کړي بیا هم ته انسان نشي پېژندی. نو دا به په دې پېژندی کېږي. نو دا اطمینان به تا ته په دې ملاوېږي. انسان به ته د قرآن نه پېژنې. انسان چې پېژنې د قرآن نه به پېژنې. قرآن انسان ته اول انسان نه ویلی، قرآن انسان ته اول خلیفه ویلی. انی جاعل فی الارض انسانه نه ویلی، وی انی جاعل فی الارض خلیفه. دا انسان نوم خو وروسته بیا کېښود، اول یې ورته خلیفه لفظ ویلی. ته به اول دا پېژنې چې خلیفه څه مطلب دی، او انسان ته اول خلیفه ولې ویل. دا یوازې په هیومن او په مین او په هیومن باندې نه پېژندی کېږي، لا په دې پېژندی ته د خلافت معنا وپېژنې. د انسان نه مخکې ورته لفظ خلیفه ویل. او د دې نه علاوه چې کوم بیا مؤمن دی او مسلمان دی نو هغه ته هم یو بې اطمیناني ملاوېږي. یو بې اطمیناني خو هغه ده چې هغه ځکه ده چې دی په غلطه لار روان و، اوس دی پوه شو چې صحیح لاره خو د الله او د الله د رسول تعلیمات دي، نو د ایمان رو. اوس یو بله بې اطمیناني هم درته میلاو ده، هغه دا چې د ده په احکامو کې چې یاره زه به حلال حرام جایز ناجایز صحیح غلط دا به څنګه پېژنم. نو دا درته الا بذکر الله تطمئن القلوب، دا هم درته قرآن وایي. بیا یو بل اطمینان درته دا میلاوېږي چې کاش دا خلک مې په سمه لاره راوستی دی، خلکو ته مې صحیح فکر ورسولی، کاش چې دا کوم فکر خدای ما ته راکړی دی دې ټولو خلکو له ورکړی. دا چې سړی په خبره پوه شي که نه، د هغه بیا یو ارمان دی. علامه اقبال چې وایي که نه جو
मुझको बताया है संग वही जो मुझको दिखाया है औरों को भी दिखला दे ها نو دا وي خدای چې ماته د سخو دي نور خلکو ته مخایا کړ دا د سړي ارمان چې را خلکو هدایت زده کړي خلکم په قران پوښوي خلکم په دین پوښوي نو دا اطمینان چې دا به دې کې به ته خدای نه مخکې کېږي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتريدون ان تهدوا من ضل الله غواړي چې خدای نه په لار کې تا په لار کې سمته ته په غلطه لار باندې په غلطه طریقه اسلام طرف راولي یره چې وي په دې دور کې به خلکو ته کته وته دام ګناه ده او دام ګناه ده چې کوم غامیدیان مامدیان دي کنه دا مرداران دا وي یره چې تاسو د اسلام نه خلک تنبوي الګ ته ولا راولي څنګه وي موږ وته اسانه وکنه موږ وته اسانه ناشانه وته دا چې بس موږ مو ته معاف کوو روزه مو ته معاف کوو حرام حلال مو ته پرېده پوه شي په خبره باندې آیو سړی وی چې خدای بیمار ونه ډاکټر سړی وته وی چې دا به د ګرده دړي په تریخي بری دړي په تریخي بری دړي جوړاغه وی چې په تریخي مې درد دی واقعي دا خو اجه ډاکټر لته دا د سترګې والده چې دا خدای مې بیمار ده او دا وی چې په تریخي مې ډاکټر ورته وی چې په خزو کې د سره تریخي نه وی په خزو کې تریخي کم دی وی ټیک ټاک وی ته پورا د دې ډاکټران دي ته نو کته دې ته چې د درد لري کېدل دې ته وایي چې شی سره نشته نو باندې مسلمان مسله حل شو حرام او حلال کې مسلمان فرق وخت چې دا به پکې راته آسان کا غلایت آسان ولا وای مار تغلا آسان کا ما ته به حیاي آسان کا د خد سره ویلاسونه پردو خد سره لاسونه ملاول وای دام پکې شته نو تا مسلې آسان نو ته پریخو دسه ګرانه خو علوي چې د وخته او تا وته چې مکهونه خبره ګرانه چې دا وخته او تا وته چې واله نو ګرانه پکې سپات شو ګرانه پکې سپات شو دا طریقه د اسلام ابل مثال چې ته ویلې وای خلک مون نه کوي نو ته تاسو کوی ولې مون نه کوي چې د سار دا او داس په ګرانه یخني وجه ته شایبه مون یا په کوستان وای چې لکه د سار دا او چې به او داسې کوي خو مونږ نه کوي جمعه بڑا بیا دې سره خبر شو ته یې ظالمانو داسې کوي هغه ته چې دا مو ته دی وته چې بدبخت ده ما جمعه ته راوسته نو تا خدای له جلسه ته خدای څنګه چې ما نه غواړي جلسه ولا ته جمعه کې یې خدای دې سکه خدای دې پوي ها دا ستاسو په دماغ کې کوم تصور دی چې خدای په دې خوشاله کې د جمعه دې راډه کې خیر دې کې د پلیتو نه ډکی خیر دې کې د پلیتو نه ډکی نه به جمعه ته ضرورت ده مېلې ډکی دي کنه ولې خدای جمعه ته یې د مېلې بار نه واجب مېلو کې راځي مخکې هغه خدای نه کنه نو دا به وکفتور دی چې ته د اسلام نه وګونه مګونه او سترګې مرګي او دا ته پرې کې اوس ها خنجي په شراوال ها شيري بيغوش وسره چې کوم نو دا طریقه نه د اسلام کنه بهر حال دا په ذهن کې نه بلې وی بیت منانیم دار چې رجی د دین قامت پکار دی دین غلبه پکار دی په پاکستان کې او اشف نه راځي چې ټوپونه شروع کو راځي چې دا چل شروع کو د نور خلکو چلونه د کول شروع کو اشف هم څوک د کرسي ته نه پرې دي راځي چې د نور نه چل د کول شروع کو نو خپل طلب دې میر کو اړیا شي میر کړ او د بل چا بس دم نه کوي وای کارګه د خار وتل د کول خپل ته میر بیا ګډ وډ ګرځي ګډ وډ کله په بوخ سوري او کله په بل څه سوري نو دا مزدک وره دا څه نخرته کې دا نخره مکو په دې نخرو تاسو نه پرې دی ته پیژنې فارسی کې یو شاعر وای بهر رنگی کې خواهی جامه می پوش من اندازې قدرت را می شناسم و چې ته جامه بدل کې نو زه به ونه پیژنم زه ستاسو له پیژنم نو چې کلمه دې ویل نه دې پرې دی وته پوهیږي په خبره باندې خپل خبره خپل ته وکاوه څوک دي او دا معنی دا چا لازم کړی چې خامخا به کرسي لزي مده کنه ولنوح عليه الصلاه والسلام ته نه نیم سو کاله کې ونه رسیدنو ولداس دغه ناکامي شو خپل تله مپرېده خپل تله مپرېده استقامت وای او کته وی چې جرجی زما خو د خدای دا دین ډیر زیات خوښ دی نو د خدای ستانه ډیر زیات خوښ دی ولې د خدای خوښ نه دی الله ولا نوم اسلام خو دی الله تعالی نوم سلام دی او دې له نوم اسلام خو دی نو د الله تعالی ستانه ډیر زیات خوښ دی بد الله تعالی ته پرېده ولله عاقبۃ الامور سورۃ حج کې الله تعالی څنګه فرمایي
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نتوه دا پکار بدا ولله عاقبة الأمور. تو مزدوری ته مزدوری کوه ته به اجر ملاوي ته به ثواب ملته ثواب لپاره کار کوه. خدای پاک در به کې ها دا موایې دا انعام نه دا فرض دی دا جدوجه خو د نتیجه به د الله هغه د کاز او د افیکټ خبره یاد ساته کنه څه چې په هوا خبره خو نه کوم د تاسو د پیریانو جواب وایم چې اسې په دې کې څه مطلب په مطلب مې بګی دا چې پوهوم دی کاز او افیکټ کې مې تم دغه مطلب وجود عقل دلته ممنه دلته د قلب ومنه عقل درته کاز او افیکټ وای علت او معلول دته مرتبه علت او معلول دا نه دی ته علت او د مصلحت په منځ کې فرق نه پیژني او په علت باندې ضروري چې معلول دی په همیشه لپاره مرتب شي دا من پکې ما یو باسه ته مزدوري کوه الله تعالی کې دل درک او مزدور دغه په نظر کې وساته چې زه دین غالب کوم په دې لار کې مړ شوم فایده ده او په دې لار کې زخمی شوم فایده ده او په پیادت لیم فایده ده او په شیکت لیم فایده ده او که چا نه پرې خو دیم فایده ده او که جاز ملاو شوم فایده ده ام بیا خدای پاک ته پرې ده ها کوشش کوه خو لار ما بدلو لا بدلو نو دا اطمینان الا بذکر الله تطمئن القلوب دا اطمینان پس ملاویږي دا په ذکر الله ملاویږي ذکر الله څه ته وایي نو ذکر الله دوه خبرو ته بلکې درې وته وایي ذکر قرآن ته وایي نو دا خبره به قرآن نه زده کوي او قرآن بغیر د سنت نه زده کېږي نو قرآن او سنت به یو ځای زده کوي قرآن او سنت یو بل نه جدا نه دي قرآن او سنت د یو بل نه جدا نه دي مولانا مودودی رحمه الله وی د قرآن او د سنت داسې مثال دی لکه د کشته او د مانکی کشته او مانکی کشته چې کشته او د هغې سره څوک ډرایوري لکه په ریموټ کنټرول چلیږي خو ریموټ هم د چا په لاس کې نو دی ډرایور شو نو بغیر د مانکی نه چې کشته راوالي نو منزل ته به ونه رسېږي که قرآن بغیر د سنت نه زده کوي بیا منزل ته نشي رسېدلی بیا به ګډې وډې وایي لکه پرویز چې ګډې وډې وایي لکه وحید الدین خان چې ګډې وډې وایي لکه د ترکی ګولن چې ګډې وډې وایي او لکه زمونږ جاوید غامیدي چې ګډې وډې وایي دا ګمراهان دي ټول دا ولې ګډې وډې وایي ځکه دې قرآن د سنت نه زده کوي د پیغمبر نه زده کوي پیغمبر نازل شوی په پیغمبر دی او ته د پیغمبر نه بغیر زده کوي نو عقل کې ډډ شوی دی مازغه خراب دي او که پیغمبر راواله او قرآن پرېږدي نو بیا د دې داسې مثال دی چې بیا به د دې پیغمبر نه به بیا خدای جوړ کړي لکه عیسایانو د خپل عیسی علیه السلام نه خدای جوړ عیسی علیه السلام هو پیغمبر و هغې کتاب په ځای پرېښودو کتاب یې په ځای پرېښود او د پیغمبر سره یې مینه شروع کړه نو د ناخدا چې وکړه ناخدا ملاح ته وایي اصل کې دی ناو خدا ناو کشته ته وایي ناو نایت نوایت عربي لفظ دی نوایت هغه قوم چې کشتیانې چلوي نو دغه کشته د ملاح نه بیا خدای جوړ کړه لکه عیسایانو د عیسی علیه السلام نه خدای جوړ خدای زوی دی دا ولې ځکه چې انجیل په ځای پرېښود او د عیسی علیه السلام مینه دومره زیاته کړه چې هغه بیا قابو ته نه شوه نو دا دواړه به یو بل نه زده کوي قرآن او سنت دا به تا ته دا ښیي بیا د الله تعالی نو دا ذکر شو ذکر قرآن ته وایي او قرآن او سنت دواړه د یو بل نه جدا دویم ذکر چې دی هغه په زړه کې دننه د الله یاد ته چې هغې ته عام خلک ذکر په ځای ذکر وایي ذکر وایي یو ذکر دی یو ذکر دی وایي ذکر دی ته وایي چې په زړه کې ورته یاد دي او ذکر دی ته وایي چې په خولې ورته یاد دي نو دا دویم شو چې په زړه کې به الله تعالی یاد دی د زړه کې د الله تعالی د یاد مطلب دا دی چې لاسونه دې پار شي چې خو الله به درته یاد د الله تعالی احکام به درته یاد آخرت به درته یاد نو بیا کارونه کوه په پټي کې یو هم کوه دست بکار دل بیار دست بکار دل بیار لاس د پکار کې ونختی خو زړه به ظاهره مع الخلق باطنه مع الحق بظاهر به انسانانو سره ناست دی مخلوق سره به زړه به د الله تعالی سره نو دا ذکر شو دریم ذکر بیا دا دی چې عمل وکړي عمل نه کوي نو دا بیا ذکر نه دی
عمل دی دا الله تعالی د احکام خلاف دی او په خله تسبیح ډیره اړه سبحان الله و سود کې سبحان الله و پتل کې نقصان کې سبحان الله و ملاوټم کې قرآن تلاوتم کې او ملاوټم کې د شپې تهجدم کې او د ورځې اقلام کې کرپشنم کې تو ذاکر نه بیا ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قرطبي کې دا حدیث نقل شوی دی چې من اطاع الله فقد ذكر الله ومن عصى الله فقد نسي الله څوک چې د الله تعالی اطاعت کوي نو د الله یاد څوک د الله تعالی اطاعت نه کوي نو د الله یاد سعید بن جبیر قول له په تفسیرونو کې نقل شوی وفمن لم يطيعه لم يذكره څوک د الله تعالی اطاعت نه کوي د خدای نه یاد دنا الله ير وان اكثر التسبيح والتهليل وتلاوه القران خیر دی که ذکرونه ډیر کې سبحان الله والحمدلله ډیر وای او تلاوتونه ډیر کوي خدای الله تعالی اطاعت نه کوي الله چې څه حرام وای هغه حرام نه وای الله چې څه فرض وای هغه فرض نه وای فرایض پابندی نه کوي او حرام نه ځان نه ساتي او سبحان الله ډیر وای نو دا الله تعالی نه دی یاد کړی او څلورم ذکر بیا دی چې په جبه به الله ډېر یاد دا زموږ تصور غلط دی چې راځي خو د اقامت دین د لپاره کار کوم خیر دی که سبحان الله ډېر ونه او دا چې کوم ذکرونه ډېر کوي دا مړه داسې لګیا دي ته ماشي لګیا تا خدای اقامت دین د کار لپاره کار کول نه شي ته خدای ډېر نه یاد د علامه اقبال رحمه الله په بارک زما په زړه کې څنګه مینه ده خدای ته پته کومره به خو هغه چې دا کوم خبره کړې ده چې یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات دا تقابل کړی دا تقابل زما خوښ نه دی چې یا به انسان داسې چې وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل دنیا کې بل الله د دین د غلبې لپاره د الله اکبر نعره بلندي او یا خاک کی تسبیح میں کی آغوش میں تسبیح و مناجات او یا بدل ته پروتي بل ته سجده په سر به په سجده لګولې او سبحان الله والله تعالی سره ودا جدا دینه ولې پیغمبر دا د دین جدا او پیغمبر علیه الصلاه والسلام ټول دنیا کې دین غلبم کول او تهجد او په سجده د ټول نه ودې کول صحابه کرام د ورځې سفر هم کول او جنگونه هم کول او د شپې سجده دا تقابل ولیکي دا تقابل الله دې وتعالى معافي وکړي کدا مطلب نه خو الفاظ نه دا معلومي ممکن نه چې ډېر لوی سره و دا مطلب به یا بنو خو الفاظ نه دا معلومیږي ځکه چې بس رست وي مذهب مردان حق آگاه خدا جو او وہ مذهب ملا و نباتات و جمادات رستنی شعر نه خدا معلومیږي چې هغه جدا وي چې دا د مردان حق آگاه او خدا جو مذهب دی او دا بل د ملا و نباتات و جمادات مذهب دی تقابل وکړو تقابل نشته کته د الله د دین سپایي نو ته الله تعالی ډیر یادې منافق الله ډیر نه یادې منافقین مبارک قرآن شوی چې لا یاتون الصلاة الا وهم کسالى د سره چې مونږ نه کوي مونږ کوي خو چې راځي نو په ځان پسې خپې راکاږي اړې نه کېږي خو مانځل راځي ولا یذکرون الله الا قلیلا او الله ډېر لږ یادوي نو چې لږ یادوي نو دا منافق دی ځکه الله تعالی په نور اعمال مبارک وایي چې نور اعمال ښه پکار دي ډېر یو لږ خو ښه پکار ليبلوکم ایکم احسن عملا الله تاسو ازمي چې کوم سره ښه عمل کوي اکثر عملای نه دی ویل او په ذکر کې اکثریت ویل په ذکر کې څه ویل ويا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا مؤمنان والله ډېر یاد او منافق کم یاد اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا چې دشمن سره مخامخ شي نو فاثبتوا ټینګ شي او د ټینګېدو لپاره به ذریعہ شي واذكروا الله كثيرا الله به ډېر یاد وي او بیا ته په بل ځای کې شوی موسی علیه السلام د خپل روح د پیغمبرانو لپاره دعا کوي نو شوی وایي چې مال روح پیغمبر کا اشدد به ازری کای نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا چې ستا ډېر تسبیحات وایي او تا ډېر یادو نو هر یو شیز کې به دې ته ګوري چې کثرت پکار نه دی حسن پکار کوالټي پکار معیار پکار خو ذکر الله او داسې شی دی چې په دې کې کثرت مطلوب دی حسن پکې مطلوب دی خو د حسن سره پکې څه مطلوب دی کثرت پکې مطلوب نو اذكر الله ذکرا كثيرا
الله ډېر یاد دا زموږ په ملګرو کې دا یو غم پیدا دی چې نه به تسبیحات وایي نه به نفلونه کوي نه به تلاوتونه کوي نه به ځان له اذکار مقرر کړي نه به اوږدې سجدې کوي هر څوک اوږدې سجدې کوي نو دا به وایي دا دغه شیخ یې رضانه جوړ کړی او تاړو دین پیژنې نه تاړو قرآن ویلی نه اذکر الله ذکرا کثیرا الله به ډېر یاد دی چې کم یادوي دا منافق دی دا د منافقینو نښه ده چې الله کم یادوي آخري خبره په دې سلسله کې د ننني درس دا متا ته مې دا دویم دوه ورځې کوم مطلب و په کومه خبره مې ته پوهېولې ته پوه شو پای چې موږ دا ولې وایو قرآن دا درس ولې کوو دا ځکه کوو چې دا دوه ورځې مې ته په دې پوهېږي چې دې کې اطمینان دی د قرآن کې دلایل چې کوم دي په دې کې اطمینان دی دلایل یا شواهد یا آیات پای به ځان له بحث وکړو چې دا آیات دا نشانې دین اخوا بیا په دین کې دا یو څو خبرې وساته چې دا مونږ چې دا درې خبرې وکړې څلور د دې خلکو د دې ټولو خبرو د یو بل سره تعلق څه دی اول به دا او دویمه خبره به بیا ذکر کړه بیا په وجود کې دا څلور څیزونه دي نفس هم دی قلب هم دی روح هم دی عقل هم دی دې کې اصل مقابله په څه کې ده وایي دې وجود کې دنه مقابله د دوو څیزونو ده یو قلب دی او بل نفس دی د نفس او د قلب مقابله ده د نفس او د قلب مقابله ده نفس په دې وجود باندې حاکم کیږي او انسان ګناہوں طرف ته راکاږي غلطو طرف ته راکاږي خدای نافرمانی طرف ته راکاږي قلب چې کله سلیمي نو د جسم ځان طرف ته راکاږي د په دې خپل حکمرانی کې ولغواړي نفس په خپل حکمرانی کې ولغواړي عقل څه شی دی او عقل څه کار کوي روح په کې څه کار کوي وای عقل مزدور دی عقل مزدور دی او که زه دې ښه مثال ویم څوک درانه خفه کېږي نه خیر دی دا عقل داسې دی لکه په دې ملک کې بیوروکریټ دا بیوروکریټ نه دي د دې مثال لا عقل دی دا په خپله پوره په دې کې پوره مشروطي دی وایي چې دا ټول هر څه زه چلوم دا کار ټول زه کوم پوهېږې په خبره باندې نو د دې حال کې دی بیوروکریټ خو د قوم مزدور دی د قوم خادم دی دا خو سرونټ دی پبلک سرونټ دی داسې حکمران خو نه دی دا قومي خادم دی خو دې ځان ته خادم نه وي دی په دې شرمېږي دی ځان ته خادم وي نو عقل او دا پبلک سرونټ دا نه دی بیوروکریټ دا بالکل سیم ټو سیم دا بالکل برابر دی یو بل سره طابق النار بالنار که دې ته خپل خوښې ته پرېښودو نو دی دله دا وزیر اعظم هم راپرځوي دا نور قوتونه هم راپرځوي دا ټول لوبۍ دله دوی وایي دا مړه دا پرون راغلی او سبا بیا دا نن یو راځي دا سکرټریان دي وزیرانو د ګیا ولې نه اچوي چې کوم وزیر تکړه خو ټیک ده چې تکړه نه وي که نه دی پرې دوه ګوتو کې لوبۍ وي دا مړه ستا په شان پرون یو بل هم راغلی او سبا به بل راځي ته خو نه سره نه او دا غریب خو رښتیا نه وی راغلی خو چل نه ورځي چل ورځي هغه ځای ته رسولی نو دا عقل بالکل بیوروکریټ چې په ده باندې دا قلب کله مضبوطي دا قلب نو دی بیا دغه دی چې کوم دی زموږ یو ملګری و دلته خدای دې وبخي یوسف صاحب هغه به یو جمله ویله ډېره مزېداره وه هغه به وایي د فلانکي دا لینډ دی یغر ویټر لینډ دی یغر ویټر دا یغر ویټر څه ته وایي چې زورور پې پېښ شي نو یټر او چې دی په چا زورور او کمزوری پې پېښ شي نو یغر بیا پې غوري پوهېږې په خبره دی ګوري دې ته چې دا مخامخ سړی څنګه دی دې زورور دی نو بیا یټر لینډ اختیار کړي او که هغه پې کمزوری نو بیا د یغر لینډ اختیار کړي نو دا اصل کې د عقل هم یغر ویټر لینډ دی ټول په ده باندې چې قلب مضبوطو او د قلب تعلق د خپل روح سره مضبوطو او د روح تعلق د خپل مرکز سره مضبوطو نو دا عقل بیا د غلام دی او چې داسې نه وه نو بیا د عقل لګي او د زړه ته خپل غلام وي عقل لګي بیا دا بیوروکریټ دی بیا حکمرانان هم غلامان کوي حالانکه دی حکمران نه دی دی نوکر دی خو دی بیا حکمران هم غلام کوي دا نفس بیا لګي دی دا زړه غلام کوي اقبال رحمه الله ډېر ښایسته خبره کړې وی روزې ازل یې مجھ سے کہا جبرائیل نے اوله خبره وی راته په ابتدا کې بالکل چې دا اول نه پیدا شوم نو جبرائیل علیه السلام راته یوه خبره کړې وه څه ویل وی چې جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول چې کوم
د عقل غلام نو خو بیا شو اخو د نوکر غلام شو کنه یعنی د زړه چې د عقل غلامي کوي نو عقل خو نوکر دی کنه وی جو عقلك غلام هو دل نکر قبول تباله کامیابیږي چې کم زړه د عقل غلامي وای دا زړه مې سره پکاره دی زړه مې نزړه پکاره دی نه خالق وګرځي نو زړه به کم از کم د عقل غلامي له نور کې بل خبره ته په دې سلسله کې دا کومه چې دا ذکر چې موږ وایو کنه ذکر نو دلته درې الفاظ یو ته ذکر وایي یو ته حکایت وایي یو ته قصص وایي په دې درې وړو کې څه فرق الکه ذکر د فلان کی ذکر ایک دفعه کا ذکر ہے وای دا څه کېدو د چا یاد د چا خبره کول دا ذکر هم دي ته وایي حکایت څه ته وایي حکایت هم یو شی دی چې د چا کیسه ده قصص هم یو بیان دی په دې درې وړو کې فرق څه دی وای د ذکر او د قصص او د حکایت دواړه یو خوا او د ذکر بل خوا د ذکر مزاج او مفهوم او فطرت داده چې په دې کې بساطت ده په دې کې ترکیب نشته په دې کې بساطت ده په حکایت او په قصص کې ترکیب ده البته یو نسبتي چا سکړي چا سره شوي څوک چرته تللی د چا څه خبره څه قصه ده ذکر چې دا د مفردم کې دی شي ذکر د مفردم کې دی شي نو ذکر بساطت غواړي په ذکر کې گویا کې توحید دی د ذکر کې د توحید دا مفهوم شامل دی ذکر کې د توحید مفهوم شامل نو ته به وایې ذکر خدای الله تعالی یوازې نه کوي ذکر د پیغمبرم کوي نو ما وی چې اصل خبره نشي ده چې د پیغمبر دا ذکر چې کیږي خو د پیغمبري د وجه نه کیږي کنه نو د پیغمبري مادي امر دی که روحاني امر دی روحاني امر پیغمبر ته پیغمبري د زمکه د یو شي نه چې تر راغلي و ملاو شي نو سره د برنه وته ملاو شي بلکې زه دا وایم چې انسان سره چې د کوم ذکر تعلق دی لکه قرآن کې یو لفظ دی کنه لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم مطلب دا که هم انسانان امران او کنه لقد انزلنا الیکم کتابا الله تعالی وی تاسو ته کتاب درلېږلی دی فیه ذکرکم په دې کتاب کې تاسو ذکر دی زما ستاسو ذکر پکې دی زما ستاسو د اعمال او د کردار ذکر پکې دی خیر بده څنګه احنف ابن قیس نبی ته پوښتنه کړه ذکر پکې څنګه دی هغه احنف ابن قیس تابعی دی هغه وی ما د آیات ولسته ما د ما ذکر پکې دی په قرآن کې زیات کړم چې قرآن خو راته وایي چې ته پکې وی ما به کتل چې پکې په کوم ځای کې نو قرآن چې د مؤمنانو کوم صفات بیان شوي دي چې دا کوي یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم او جاهدوا باموالهم وانفسهم وجدا خو نعمه وی بیا چې پکې هغه راته وی چې د دنیا په آخرت خرڅ کړي او دنیا تبا آخرت خپل تبا کړي او دنیا غواړي او وی ما چې دا خو مسلمان خو يم وی بیا به کته ورګه چې پکې ځان ګورم چې پکې کوم وی سورۃ توبه مې راوغشته یې پای کې لیکلیو چې واخرون اعترفوا بذنوبهم څه خلق دي نو پاغي کې بیا څه چلې خلطوا عملا صالحا واخر سيئا خم کې او بدم عسى الله ان يتوب کې دې شي وې ما به چې خدا غوځه ما یا دې کنه ما ګنام کړی او خم نو ذکر کوم نه مطلب څه دی نو آیات ذکرکم نو دا خو انسان نو ته وایې چې دا مادي نو انسان خو مادي دی نو ته بیا ما وایې چې نه ذکرکم چې ستا پکې ذکر دی مطلب څه دی ګوره یو ستا ذکر د دنیا په لحاظ سره دی یو ستا ذکر په کتاب کې دی نو په کتاب کې ستا ذکر دی نو هغه به طور خلیفه دی او هغه دی چې ته په جنت کې پیدا کړی اوس په پوښي په خبره یعنی د انسان ذکر خو د دنیا په تاریخ کې هم دی په دنیا په تاریخ کې انسان ذکر نو آیا قرآن ته وایي چې ګوره ما چې تعالی کوم کتاب درولېږه په دې کې ستا ذکر دی او تا چې کوم کتابونه باندې دنیا کې جوړ کړي په دې کې یاد کړی خو هغه ته چې په دنیا کې په کتابونو کې یاد کړی هغه ستا اصل ذکر نه دی هغه ستا کیسې هغه ستا حکایتي
واستا ذکر نه دی ستا ذکر هغه دی چې په دې کې دی ځکه چې په دې کې چې ستا ذکر دی پای کې دوه خبرې یو دا چې ته په عنوان د خلیفہ پیدا کړې او دویم دا چې ته په جنت کې پیدا کړې او دریم دا چې وعلم آدم الاسماء كلها برای راست خدای پوي کړی او څلورم دا چې قلنا للملائکه اسجدوا لآدم ملائکو ته سجده کړې ده نو دا ذکر دی په دنیا په کتاب کې نشته دا ذکر دی په قران کې دی نو ذکر دا ذکر ته تمامي د ذکر دوه مفهوم یو دا چې په دې کې بساطت دی دویم دا چې دا د ماده نه ماورا دی نو دا الله ذکر پای کې بساطت دی الله تعالی علوم ور سره ډیر دي خو الله تعالی خپل علوم ته علوم نه وي ور علم ته وي ولا يحيطون بشيء من علمه الته مفرد شي استعمالي نو الته بساطت دی الله تعالی نور دی الله نور السماوات والارض نور همیشه د پاره یو ذکر کیږي ظلمات ډیر ذکر کیږي الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ظلمات ډیر دي نور یو دی ولا يحيطون بشيء من علمه دا الله تعالی معلومات څومره دي کلمات څومره دي چې دا کائنات نشي پوره کولای خو الله تعالی ته یو علم لشوي دا بساطت دی دا وحدت دی نو دا وحدت په حواله چې کوم ذکر نه هغه ذکر دا پیغمبر ذکر هم دی اذا ذکرت چې خدای یادېږي زه سره یادېږم چې اشهد ان لا اله الا الله ویل کېږي نو اشهد ان محمد رسول الله ویل کېږي دا د رسالت ذکر دی رسالت د بر نه راغلی د انسان ذکر دی لقد انزلنا الیکم کتابا فيه ذکرکم په دې کې تاسو ذکر دی نو هغه ذکر په قران کې دا چې هغه دا ماده نه ماورا د عالم بالا سره تعلق ساتي هغه ذکر تا ذکر دی دا نور ذکر دی دا د حیوانات دا د سوشل الیمنت ذکر دی دا د خلیفہ ذکر نه دی د انسان ذکر هغه دی چې په قران کې دی دا بنیادی خبرې دي د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحابي ته تاسو کړی د خدای پیغمبره دا څه ته وایي دا ناروا او جائز او ناجائز څه ته وایي حرام حلال جائز ناجائز څه ته وایي بر څه ته وایي بر د بر لفظ ویل بر څه دی د خدای پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې استفت قلبک دا نه تاسو کا ګوره دا قلب دی په جند او دا قلب دی سلیم او د قلب بیا د نفس سره مقابله کول او دا نفس دا بیوروکریټ دی قابو کړي نو دا ستا قلب نه دی دا بیا مفتی دی مفتی د مؤمن قلب بیا بالکل مفتی دی دا مؤمن قلب دا مؤمن بیا د خپل قلب نه تاسو کوي او اوله جواب ورکړي خو اشنا چې ستاسو خیالي چې دا ما قلب جوړه غوې ته رسیدلې د دوه رکعات دی یا کړی نه دی او مسله دی په هوا کړی دا او تاسو تاسو د قلب نه کړی او جواب بدل نفس در کړی تاسو به د قلب نه کړی کله کله چې په مجلس کې سړی ناشي نو سړی به تاسو کی د عبد الله هغه دې په بل یو قلا را پاسه به صبر کړ دې جواب بدل نظر کړ ناغله پکاره چې تعالی جواب نه دی غوښته چا نه جواب غوښته دی هغه پکاره جواب لګو خو په دې نفس کو ته مې دا قلا خان دی کنه نو تاسو ته په دوړ نه کړی خو چې دا نفس ته په زړه غالب کړي دا قلب ته په زړه غالب کړي نو دا نفس په قلباله دی خو بیا د قلب وي دا څه باندې جواب ورکړي خدا به ال کېږي چې ته به دا قلب په نفس باندې غالب کړي دا نفس به د مزدور کړي دا عقل به د مزدور کړي د روح سره چې کوم تعلق دی په د روح باندې به ځان ژوندې کړي د روح مرکز بر دی دا بر سره به تعلق دا وحي سره به تعلق برابر کړي خدای سره به تعلق برابر کړي بیا ته د زړه د پوښ کوله قلب بدل جواب درکړي او دا بدل بالکل ټیک جواب درکړي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې استفت قلبك بیا ځړنه تاسو کا واخر دعوانا مرګرو د دعا د پاره درخواستونه کړې دي او څه زمونږ هم څه بیماران دي او څه مسائل دي ټول د پاره دعا وکړو چې الله تعالی ټول مسلې اذهب البأس رب الناس يشفي الشافي
صلی الله تعالی علیه خیر. یو اعلان غواړي. دا کوله تاسو